علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. محسن خان سوال را لېږل دی او دا سوال بېګا راغلی و، یقینا چې زه دې ته وزګار نه وم. دی لیکي چې د شیخ محمد حکیم مزري صاحب دامت برکاتهم العالیه او د علی حدیثو د مولوي عزت الله یو مناظره شوې ده. مولوي عزت الله په هغې کې بار بار یو سوال کړی دی او سوال دا دی چې په ویترو کې احناف رفع الیدین کوي او په اختر په منځونو کې هم شپږ ځل تکبیر وایي او رفع الیدین ورسره کوي. نو چې رفع الیدین منسوخ دي نو بیا دیو چې دا رفع الیدین کوي دا د کم ځای نه ثابت دي. زه په خپله په دې کې ډېر انتها په شک کې یم چې موږ په منځ کې رفع الیدین نه منو نه یې کوو. منو یې ولې نه رور جانه؟ رفع الیدین چا نه دي منو دي، البته سنت ورته موږ نه وایو. زه په خپله په دې کې حیران یم. دی لیکي بیا نو بیا موږ په اختر کې چې کوم رفع الیدین کوو یا موږ په دعای قنوت کې کوم رفع الیدین کوو د دې راته څه عقلي ثبوت وښایئ. الله جل جلاله دې په علم عمل کې برکت واچو. محسن خان شکریا دا کوم ستاسو د سوالو. ما په ویډیو کې جوابات ورکول پریښي دي، زه وزګار شوی نه یم. انشاءالله العزیز د واټساپ په ذریعې تاسو ته زه جواب هم در کوم او زما د واټساپ د ګروپ د چینل والا نه درخواست دا دی چې دا سوال بیا رایوځای کړي. په دې باندې ډېر احناف چې دي هغه ګمراه کول غواړي. دې دپاره چې زموږ احناف د دې غلطۍ نه بچ شي او هغوی ته دا پته ولګي چې دلایل الحمدلله زموږ څه شته. او مزري صاحب ډېر لوی عالم الدین دا که جواب نه دی ورکړی نو هغه به د عزت الله د موضوع نه دنګل. غالبا عزت الله په دې کې هغه یو دی هغه جرنیټر غوندې کې ټرې جوړي. بیا راته لطیفې را یادېږي جواب یې واوره. د دې خلکو سوال څه دی چې احناف په منځ کې د رفع الیدینو قایل نه دي، لیکن کله چې وایي تاسو د اختر مونځ کوئ نو شپږ ځل رفع الیدین کوئ. پکې د زیاتي تکبیر څه تاسو څه کوئ؟ یو ځل رفع الیدین کوئ. چې ویتر کوئ نو په دریم رکعت کې د دعای قنوت نه بعد الله اکبر وایي نو رفع الیدین وکئ. نو دا رفع الیدین هم په مونځ کې شو نو دا ستاسو د عمل خلاف دي. دا وایي که نه؟ جواب یې واوره. مونځ چې دی دا د دوو شیزونو نوم دی. دا ځان سیات که ذهن زما سره ولګوه، توجه تصور دواړه، تا ته به جواب ښکلی درشي په ذهن کې. مونځ د څو شیزونو نوم دی؟ مونځ د دوو شیزونو نوم دی، د ذکر او د فعل، د اذکارو د افعالو. ذکر خو تاسو پیژنئ که نه؟ قرآن کې الله جل جلاله وایي اقم الصلاة لذکري. مونځ وکئ چې تاسو زما ذکر وکئ. د مونځ نه مقصد څه شی دی؟ ته به ورته وایې د الله ذکر کول دي که نه؟ د دې آیات ترجمه اصل کې استاد یې داسې کړې وه، مونځ وکئ چې د مونځ په ذریعې څه زما ذکر وکئ. دا لام د تعلیل دپاره دی. اقم الصلاة لذکري، تاسو مونځ وکئ دې دپاره چې دا مونځ ذریعه زما د ذکر ده چې زما ذکر تاسو وکئ. معنی به څه شي؟ مونځ وکئ چې په مونځ کې د مونځ په ذریعې تاسو زما ذکر وکئ. نو د مونځ نه مقصود څه شو؟ د الله ذکر. مونځ د دوو شیزونو نوم دی، د اذکارو یعنی ذکرونو او د افعالو. بعضې په مونځ کې ګوره اوس اقوال دي، لکه سبحانک اللهم دا ذکر دی، تاسو ته پته ده. الحمدلله رب العالمین فاتحه چې مونږ وایو دا ذکر دی. سبحان ربی الاعلی دا ذکر دی. التحیات لله دا ذکر دی. کم چې افعال دي هغه څنګه ذکر شو؟ حالانکه الله وایي چې مونځ د دې دپاره دی چې په دې باندې تاسو زما ذکر وکئ، د دې په ذریعې څه تاسو زما ذکر وکئ. الله دا ویل غواړي. الله دا وایي چې د مونځ په ذریعې تاسو زما ذکر وکئ. نو سبحان ذکر و ثنا، فاتحه ذکر و تسبیح ذکر و تشهد ذکر و دا کم ذکرونه چې پکې مونږ وایو سبحانک اللهم الحمدلله رب العالمین سبحان ربی الاعلی التحیات لله والصلوات، دا خو ذکرونه شو. صحیح شو؟ لیکن الله د ذکر دپاره مونځ را لېږلی نو چې د افعال مونږ کم کوو. الله اکبر ووایو، لاسونه اوچت کو، رکوع ته ځو دا خو فعل دی، رکوع ته تلو، د رکوع نه پاسو دا فعل دی، سجدې ته ځو دا تله چې کوم دی دا فعل دی، په تحیات کې په دغه هیئت باندې ناسته دا فعل دی. نو مونځ خو د ذکر دپاره دی. الله وایي
نو موږ خو احناف یو. پوهېږې زما په خبره؟ لمونځ خو د ذکر دپاره دی. نو بیا په دې کې موږ دا افعال چې کوو دا د څه شي دپاره دی؟ نو دا یاد ساته، کم فعلونه چې د ذکر سره لګېدل دي، یو فیوس دي د ذکر سره، هغه ذکر دی. لکه موږ چې الله اکبر کې لاسونه اوچتو، دا لاس چې موږ اوچتو، دا لاس موږ اوچت کو، موږ الله اکبر ووایو. چې کله موږ الله اکبر ووایو، د دې الله اکبر سره د لاسونه اوچتول دا هم ذکر شو، د لاس اوچتول ذکر شو. ځکه چې د دې سره موږ الله اکبر ووایو. نو ګوره دا الله اکبر سره د لاس اوچتول مقرون بالذکر دی ته وایي، د ذکر سره پیوست شو. لاس اوچتول دا د ذکر سره پیوست دي. چې موږ الله اکبر نه ویلې موږ لاس اوچتو نه، هرګز یې څوک نه اوچتوي. زما په مطلب باندې ځان پوه کړه. موږ چې کله لاسونه وتړو سبحانک اللهم وایو، نو دا قیام دی، دا ولاړ چې یو موږ دا هم ذکر شو. ځکه د دې څه ذکر ولګېد. سبحانک اللهم دا ذکر د ودرېدو څه دی؟ نو دا ودرېدل چې دی دا د سبحانک اللهم سره پیوست شو. نو دا ودرېدل هم ذکر شو. موږ چې سمع الله لمن حمده وایو د رکوع نه اوچتېږو، یا بیا ربنا لک الحمد وایو، دا ودرېده چې دی دا هم ذکر دی. موږ چې رکوع ته لاړو الله اکبر هم وایو، سجدې ته لاړو الله اکبر هم وایو. دا کم تله تله ودرېده، ښکته کېده، پورته کېده د دې الله اکبر د ذکر سره، یا قیام ودرېده د سبحانک اللهم او د فاتحې د ذکر سره پیوست دي. نو دا فعلونه چې کم دي، دا ودرېده، ښکته کېده، تشهد کې کېناسته، دا د ذکرونو سره یو ځای دي. نو دا ذکر دی، دا په ذکر شو. دا څه شی شو؟ ذکر شو. اوس به تاته مسله په سمجھ کې راغلی. موږ چې د اختر غټ اختر کچی اختر کې کم تکبیرات وایو، نو د دې لاسونه چې موږ اوچتو موږ ورسه وایو الله اکبر. نو دا لاسونه اوچتول څه شو؟ دا ذکر شو. الله اکبر خو بذات خود ذکر دی کنه، خو د دغه الله اکبر په وجه باندې لاسونه اوچتول هم ذکر شو. دا لاسونه اوچتول فعل دی، لیکن چې د الله نوم دی ورسه واغس نو دا هم ذکر شو. د ویترو دریم رکعت کې چې موږ لاس اوچتو او وایو الله اکبر، خیال دی نو دا فعل دی، دا لاسونه چې اوچتو، خو چې د الله نوم ورسه یاد کو نو دا هم ذکر شو، د الله اکبر ویل. دغه شانتې د اختر چې کوم موږ لاسونه اوچتو، د ویترو په اخیره کې لاسونه اوچتو، قنوت کې دا لاسونه چې موږ اوچتو دا د ذکر سره. نو چې موږ کله ذکر کو لاسونه اوچتو نو الله اکبر ورسام وایو. لہذا دا حرکات افعال چې دي دا هم د الله جل جلاله ذکر جوړیږي، دا د الله ذکر جوړیږي. غیر مقلدین چې کله رکوع کوي نو الله اکبر، دلته هغوی دوه کار وکړو. یو رکوع لځي، رکوع لاله دویم لاس اوچت کو. دا رکوع د الله اکبر چې دی دا وس د څه لپاره دی وایي؟ د الله اکبر د رکوع دپاره وایي یا د رفع الیدین دپاره وایي؟ سوال دی دا دی. الله اکبر د رکوع دپاره دی یا د رفع الیدینو دپاره دی؟ نو دلته اوس ګوره ذکر یو دی الله اکبر او کارونه دی دوه وکړو. یو پې رکوع ته لاړو، یو یې پکې لاسونه اوچت کړو. نو دا ذکر د څه لپاره دی؟ اوس دلته دوه کار شو کنه، یو رکوع ته تللی دی، یو یې لاسونه اوچت کړو. رکوع ته تله فرض دی، که رکوع ونه کړي نو مونځ نه کېږي. سوال به تې دا وکړي که رکوع ونه کړي نو مونځ نه کېږي. او دا لاسونه اوچتول دوی دې ته فرض وایي؟ نه ورته وایي، هرګز ورته فرض نه وایي. نو دا د الله اکبر ذکر چې دی دا به کم فعل دپاره شمارئ؟ د لاس اوچتولو دپاره یا رکوع ته د تلو دپاره؟ رکوع ته تلل فرض دي او رفع الیدینو ته دوی فرض نه وایي. ټیک شو؟ رکوع ته تله فرض دي، که رکوع ونه کړي نو نه کېږي مونځ. نو فعلونه دوه شو او کار دی ذکر دی یو وکړه الله اکبر. آیا د الله اکبر چې دیو کوم وایي نو د الله اکبر دیو د رفع الیدینو دپاره وایي چې دا رفع الیدین کم کوي نو چې دا رفع الیدین ذکر جوړ شي؟ که نه د الله اکبر چې دیو وایي د رکوع چې کم هیئت باندې دیو ځي د ښکته کېدو، د دې ښکته کېدو دپاره دیو الله اکبر وایي. نو د کم یو دپاره وایي؟ ذکر یو، کارونه پې فعلونه پې دیو دوه کوي. نو د الله اکبر ویلو سه ته قانوني ته ورسه په مونځ کې وګوره چې یو فعل دی نو یو ورسه الله اکبر ذکر دی یا بل یو ذکر ورسه دی. دا ذکر د دې
ذکر په وجه دا فعل چې دی نو دام ذکر جوړیږي. دا فعل دا کم کار چې دی کوي رکوع لتله سجدې لتله لکه موږ احناف رکوع لزونو الله اکبر صرف وایو رفع الیدین نه کوو کنه نو د رکوع تلو دپاره موږ الله اکبر وایو نو دا تله رکوع له دا زموږ ذکر شو په وجه د الله اکبر. رکوع نه اوچتیږو سمع الله لمن حمیده وایو دا سمع الله لمن حمیده ذکر دی زموږ د رکوع نه د اوچتېدو دا کم فعل چې دی حالت چې دی دا ذکر شو په وجه د سمع الله لمن حمیده. موږ چې سجدې لزو الله اکبر وایو دا سجدې لتلو الله اکبر چې کم موږ وایو دا سجدې لتله زموږ ذکر شو په وجه د الله اکبر ویلو. سجدې نه پاسو دا زموږ پاسېده ذکر شو په وجه د الله اکبر ویلو. وستو وایو وابي وکټوري صاحب آیا ته چې رکوع له کوم ځای ته چې د کمې رکوع دپاره ځې نو د رکوع یو تله دي یو ته لاسونه اوچتې موږ خو په دعای قنوت کې لاسونه اوچته خو الله اکبر وایو نو دا الله اکبر چې دی دا زموږ ذکر دا لاسونه اوچتول زموږ ذکر شو الله اکبر ته د په وجه د الله اکبر خو ته چې رکوع له کوم ځای دا رکوع له تلل دی د الله اکبر ذکر شو کنه دا رفع الیدینو دپاره د الله اکبر دا رفع الیدین دی ذکر جوړ شو په وجه د الله اکبر کنه دا رکوع له تلل دی جوړ شو په وجه د الله اکبر. د دې جواب دی وکړي انشاءالله العزیز زهر به اوس کې نشي تیاری دی په دې خبره باندې. د دې وجې نه موږ احناف په دعای قنوت کې یا په رکوع کې په اختر کې په زائد تکبیراتو کې رفع الیدین کو مقام د چغو د خوغلی یم حیران نیم خپلې حوصلې ته ګورم واه ماله د سپو غلې کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ډېر ښکلی